د ټولو نه اول د مانځه د یو لفظ معنا زده کول دا ضروری دي چې بنده د هر لفظ معنا زده کی چې د ته پته ولګي چې زه الله ته څنګه आवाज کوم او زه د الله نه څه غواړم او که معنا نه زده کیږي د ډیر کوشش باوجود نو بیا پکار دی چې دا بنده په ډیره توجه سره مونځ وکړي مانځه کې چې بنده کم ارکان ادا کوي چې ټوله توجه دغه ارکانو طرف ته وساتي بنده چې مانځه ته نیت تړي نو لومبې تکبیر تحریمه کې دواړه لاسونه داسې پورته کی نو د دې دواړو لاسونو پورته کولو په وخت کې د دا سوچ وکي چې دا دنیا مې شاته پرېښوده او پاک پروردګار زه تا ته بالکل مخامخ ولاړ یم بیا له دې نه وروسته لاس په نامه باندې کېښودلی شو نو چې لاس یې په نامه کېښوده نو هغه وخت کې د سترګو ګوټ کې یو خوا بل خوا دې نه ګوري بلکې کم ځای باندې چې د ده تندې لګي هغه د سجدې ځای ته دې ګوري زړه کې دا خیال دې راولي چې زه د خاورو نه جوړ یم او همدغه خاورو کې به زه واپس ښخېږم دې کې به زه دفن کېږم بیا چې کله رکوع ته لاړ شي نو د سترګو ګوټونو کې یو خوا بل خوا نه دی ګوري بلکې د رکوع په وخت کې خپلو خپو دې ګوتو ته دی ګوري او دغه وخت کې دا سوچ کوي چې زه مړ کېږم نو ړومبی زما روح به د خپو د طرف نه را روان شي او داسې په پوزه به روح پرواز وکړي او زه به وفات شمه بیا چې کله دی سجدې له لاړ شي نو په حالت د سجده کې د سترګو یو ګوټ او بل ګوټ کې نه دی ګوري بلکې د حالت د سجدې کې دی دا سوچ کوي د خپلې پوزې په دې سر د نظر وکړي او دا سوچ دی کوي چې زه به مړ شم قبر کې کېښودلی شمه نو زما به ړومبې دا پوزه خوري کېږي بیا له دې نه وروسته چې کله بنده التحیاتو ته کېناسته نو د سترګو ګوټ کې یو خوا بل خوا دې نه ګوري بلکې دی د خپلې جولۍ باندې نظر وکړي دی دا سوچ وکړي چې په ورځ د محشر باندې زما په دې جولۍ کې زما کړي عملونه به پراته وي او د دې مطابق ما سره حساب کتاب به کېږي او بیا چې ښي طرف ته سلام اړوي نو دی د ښي طرف سلام اړولو په وخت کې دا سوچ وکړي چې زما په ښی اوږه باندې فرشتې دي کرامن کاتبین هغوی ته زه سلام کوم نو مخ ته واړئ او السلام علیکم ورحمت الله دې ووایي او که نارینه په جومات کې جمع سره مونځ کوي نو نارینه دې دا سوچ وکړي چې زما نه ښي طرف ته په اوږه چې کومه فرشته ده هغې ته هم سلام کوم او ورسره د ښي طرف ته چې څومره د جومات د جمع ملګري دي هغوی ته هم سلام کوم نو دې ووایي السلام علیکم ورحمت الله بیا ګس طرف ته چې مخ ګرځئ نو دا سوچ دی وکړي چې زما په ګسه اوږه فرشته ده هغې ته هم سلام کوم او ګس طرف ته چې زما نه جومات کې د جمع ملګري هغوی ته هم زه سلام کوم په دې سوچ سره دی ووایي السلام علیکم ورحمت الله چې دې بنده د اول نه تر اخره پورې په دې طریقه باندې مونځ وکړو انشاءالله دا به هغه مونځ وي چې په دې باندې دی د الله نه څه غواړي الله رب العالمین به قبول کړي او چې دی د اللہ نہ کم حاجتونه غواړي هغه حاجتونه بم په ورله الله پوره کی السلام علیکم جی مزید اس طرح اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے والسلام